أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. مخکې ذکر شول چې شیطان ستاسو دشمن دی، دوکه کوي مو. چا چې کفر اختیار کو، یعنی د شیطان په وسوسو په دوکو کې راغلو، د دوی دپاره عذاب. چا چې ایمان قبول کو، نیک اعمال وکړل، د دوی دپاره بخنه او اجر کبیر، لوی اجر. دلته ذکر کوي شیطان چې سړی دوکه کوي، نو یو خو په دې دوکه کوي چې ورته وایي الله غفور الرحیم دی، که تا څه ګناه وکړو خدای معاف کوونکی دی، پروا مه ساته د دې. دویم دوکه کوي په دې چې ته ښه طاقتور یې، ښه ځوان یې، ښه تکړه یې، په تا هېڅ قسمه هغه تود باد در باندې نه راځي، څه مشکلات په تا باندې نشي راتللی. بل دوکه کوي داسې چې د ده بد عملونه ده ته ښایسته کي. وي به ګناه، وي به بد عمل، لیکن هغه به دی په نیک نیت سره کوي. هغه بدي به ورته ښکلې شیطان ښکاره کي او بدۍ ته به د نیکۍ په نیت ګوري، د نیکۍ په نیت به یې کوي. دغه هم د شیطان یو چال دی، د شیطان یو تدبیر او یو چالاکي ده د شیطان. د دغې چالاکۍ او د دغې تدبیر د شیطان بیان هغه په دې آیت مبارک کې کوي. بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي چې ستا منصب او ستا ذمہداري هغه دقه ده چې دوی ته د ایمان دعوت ورکوه. د دعوت نه علاوه ته په دوی دومره زیات خفه کېږي چې د هغې خفګان د وجې ساه دې د دې وجې وځي او ځان به د هغې وجې نه مړ کړي، ځان به د دې خفګان د وجې نه بیمار کړي. دومره زیات افسوس، دومره زیات حسرت، دومره زیات خفګان په دوی باندې مه کوه، بلکې خپله ذمہداري صرف سر ته رسوه چې د ایمان او د نیکو اعمالو دعوت دی دوی ته. باقی دوی پوه شه او الله پوه شه. حساب کتاب دی بیا د الله سره دی، خدای به ورسره بیا پوهېږي. نو ته ځان ډېر مه غمجن کوه چې د هغې غمجن کېدلو د وجې نه بیمار شي، د هغې غمجن کېدلو د وجې نه مړ شي. افمن زین له سوء عمله، آیا هغه سړی چې ښایسته شوي وي ده ته، ښایسته کړلی شوي وي ده ته سوء عمله، هغه بد عملونه د ده، فرآه حسنا، او دې بدو عملونو لره ګڼي ښه عملونه، دې بدۍ لره ګڼي ښه. نو څوک دی چې ده ته به تعلیم ورکي، څوک دی چې دا شخص به پوهه کي او دی به د دغې بدۍ نه هغه راواړی. دویم مطلب یې دا چې کوم سړي ته بد اعمال شیطان ښایسته کړي
او دی هغې بدو ته ښه ګوري او هغې ته نیکي وایي، نو دی د هغې سړي سره څنګه برابر دی چې کوم په رښتیا نیکي کوي، چې کوم واقعي نیک عمل دی، صالح عمل دی. دا دواړه هرگز برابرېدلی نشي، دا دواړه یو شان کېدلی نشي. افمن زین له سوء عمله، آیا هغه کس چې ښایسته کړی شوي وي دته هغه بد عملونه د فرآه حسنا، او دی ګڼي د بدو لره حسنا نیکي، نو څرنګ به دی پوهه کېته یا څرنګ دی برابر دی د هغې واقعي نیک سره، د هغې رښتوني نیک عمل سره. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، پس بېشک الله تعالی گمراه کوي چا لره چې وغواړي، ویهدي او هدایت ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي. خدای پاک د سوچ او د فکر صلاحیت هر چاله ورکړي چې یو سړی په بدو کې دومره مخکې لاړ شي چې یو حد ته ورسي، نو بیا د نیکۍ او د بدۍ په باره کې سوچ فکر د ده چې دی دا ختم شي او دا ضایع شي د ده نه، دا صلاحیت په ده کې بیا دا نه وي چې دی فرق وکړي د بدۍ او د نیکۍ. ځکه هغه د هغې فرق، هغه صلاحیت دی د ځان نه په دې بدو سره ختم کړي، هغه استعداد خپل ختم کړي. حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې انسان بدی وکړي، د ده په زړه باندې یو تور داغ ولګي، که توبه وباسي نو دا تور داغ ختم شي، که توبه ونه باسي دغه تور داغ پې پاتې شي، چې بیا بله بدي وکړي بل داغ، چې بیا بله بدي وکړي بل داغ، آن تر دې چې دا زړی تک تور شي. د زړه توروالی چې دی دا کنایه وي د دې نه، د دې مطلب دا وي چې د ده نه خدای پاک هغه توفیق خپل واغستلو او په ده باندې مهر الله ولګولو، او دی د ګمراهۍ په لار باندې روان شو، پې کلک شو. دی اوس راواپس کېدل د ده مشکل شي او ګران شي. او چې کله دا زړه تور شوی بیخي نه وي، نو په دې کې د سوچ فکر صلاحیت وي، استعداد پکې وي، نو دی بیا توبې طرف ته رجوع کی، توبهګار شي او نیکو طرف ته مخه کی. فإن الله، پس بېشک الله تعالی یضل من یشاء، گمراه کوي چا لره چې وغواړي، چا لره وغواړي چې چا خپل زړه تور کو، چا خپل استعداد او صلاحیت ختم کو. ویهدي، او الله تعالی هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي، چې د چا په زړه کې څه نه څه سپینوالی وي، د چا په زړه کې دا طاقت او صلاحیت وي چې زه د نیکۍ طرف ته متوجه شم، زه د نیک اعمال وکم، زه د ایمان قبول کم. فلا تذهب نفسک، پس ته مه بیایه خپل ځان. د دې نه مراد دا دی چې ځان په دوی دوره مه غمجن کوه چې هغه ساه دې ووځي، بلکل هغه ختم شي، وفات شي، او یا معنا دا چې سخت بیمار شي ته، دوره پې مه خفه کېږه چې ته د هغې د وجې بیمار شي یا ته د هغې د وجې ځان مړ کړې. فلا تذهب نفسک، پس لاړ دې نشي ساستا علیهم د دوی د وجې نه، حسرات د وجې د
افسوس نه، د وجې د هغې غمجن کېدلو نه. ان الله علیم بما یصنعون، بېشک الله تعالی عالم دی په هغه څه باندې چې دوی یې کوي. والله الذي ارسل الرياح، الله تعالی هغه ذات دی چې رالیږي هواګانو لره، فتثیر سحابا، دغه هواګانې راپورته کی وریځو لره. دا اوس خدای پاک خپل انعامات وریادی انسانانو ته، او د دې انعام کې پټ پټ د انسان ته دا تعلیم ورکوي چې څرنګې د دې وچې ځمکې نه یو شین بوټی راوخیږي، دننه پکې تخم پروت وي چې باران پې وشي بوټی ترېنه را زرغون شي. دقه شان ای انسانانو په دې ځمکه کې پراته یې، ستاسو هغه د بدن حصې اگر چې خاورې شوي دي خو پردي دي، دقه ستاسو د دوباره ژوند هغه تخم دی چې باران وشي دغه تخم هغه بوټی شي، نو چې کله زما حکم وشي ستا دغه خاورې خاورې بدن دا به بیا راپورته شي، دا به بیا راپاسي. والله الذي، الله تعالی هغه ذات دی، ارسل الرياح چې رالیږي هواګانې، فتثیر سحابا، بس دغه هوا اوچتوي وریځو لره، فسقناه الى بلد میت، بس موږ هغه روانې کو دغې وریځو لره، یا موږ خړوب کو په دغې وریځو سره، الى بلد میت، هغې خار مړ لره. د خار مړ نه مراد ځمکه وچه ده، چې وچه ځمکه په دغې باران باندې په دغې وریځو د وریځو په هغې باران سره خړوب کو. فاحیینا به الارض بعد موتها، پس موږ را ژوندی کو په دغې باران د دغې وریځو نه باران، او په دې باران سره را ژوندی کو الارض ځمکې لره، بعد موتها، وروستو د مرګ د دې نه. د ځمکې ژوند دا وتر دی، او د ځمکې مرګ دا بنجروالی دی، وچوالی دی، سوکړه ده. سوکړه راشي، سوکړې معنا دا وي دا ځمکه مړه شي، چې باران پې وشي دا ځمکه ژوندی شي بیا. فاحیینا به الارض، پس موږ را ژوندی کو په دې سره ځمکه، بعد موتها، وروستو د مرګ یعنې د وچوالي د دې نه. کذلک النشور، هم دقه رنګې به راپورته کېدل وي د انسانانو د قبرونو نه، دغه رنګې به راپورته کېدل وي د دې تمامو انسانانو. افمن زین له سوء عمله، آیا هغه څوک چې ښایسته کړلی شوي وي دته بد عملونه د ده، فرآه حسنا، پس دی ګڼي دی لره ښه عمل نیکي، فإن الله یضل من یشاء، پس بېشکه الله تعالی ګمراه کوي چا لره چې وغواړي، ویهدي من یشاء، او هدایت ورکوي چاته چې وغواړي. فلا تذهب نفسک، پس لاړ دې نشي ساسته، علیهم د دوی د وجې، حسرات د وجې د افسوس نه په دوی. ان الله علیم بما یصنعون، بېشکه الله تعالی عالم دی په هغه څه چې دوی یې کوي. والله الذي، او الله هغه ذات دی، ارسل الرياح چې رالیږي هواګانې، فتثیر سحابا،
پس راپورته کی دغه هوا وریځې لرا فسقناه الى بلد میت پس مونږ روان کړو دغه وریځې هغې ښار وچ ته هغې ځمکې وچې ته فاحیینا به الارض پس مونږ را ژوندی کو په دې سره ځمکه بعد موتها وروستو د وچوالي د دې نه وکذلک النشور او هم دقه رنګې به وي راپورته کېدل